جی ګرانو کتونکو د انجم پروډکشن په شیشې باندې یو ری بیا تاسو ته مخامخ ته رپورټر عظیم پیله او ما سره کیمرمین فرمان وزیر د موږ بل شاعر چې کوم د رپورټر هدا شیر حسن صاحب خوځک هغه هم مشره د ماما مشره موجود ده. موږ نن د کومې په خاورې باندې موجود یو عادي بچکن منځدي دغه په خاورې باندې موجود یو او د خیام مروت علاقې ترغلی بلکې د دوی اجرې ترغلی سپیشل د انجم پروډکشن طرفه موږ د دعوت ورکړو چې موږ به تا کړی ته موږ درته ته بند راځي ځکه چې د موږ علاقې یو خړپټ شاعر ده. نو موږ دا ویل چې د انجم پروډکشن شیشې باندې چې د خیام مروت نام خلق ورېدل خو چا داسې نیخ په نیغ لیدل نه. نو نن موږ خیام مروت ته مخامخ ناسو د خیام مروت ته چې کوم کتابونه دي آپ ته بدنه کوو مصطفی پته څخه بهر حال دل خو نه ډیره بخوژو لګیږي موږ سره چې کوم د موږ ملمن استا د شیر حسن صاحب مماده د موږ مماده بار نه غلای دا او شیر حسن صاحب خوځ هغه خپل یو شاعر د کتابونه لیکلي دي دا د دوه کلیوال دي خړې پړې اجرې دي د مروتو خړې پړې کوشي دي مروت په دغه باندې مشهور دي په میمه نوازی باندې او په د خړو پړو پټکیو باندې او خړو پړو ناستو باندې مشهور دي چې خړ پر ناستای کوي نه دا سی وی آی پی کوشي او نه دا سی وی آی پی بیٹکان دا خړ پر خندق دي. نو مروت په دغه چې ډیر زیات سکون محسوسوي او اکثر مروت میمه نوازی په د خړو خندقو چې مشکتل ده. نو ګرانو کتونکو د انجم پروډکشن په شیشې باندې تاسو ته نیغ باندې هغه د خیام مروت نه موږ د شعر او شاعري سره د غزل په حواله سره د مرثیه په حواله سره د داستان په حواله سره د بدل په حواله سره د رباعي په حواله سره او د کتاب په حواله سره موږ په پته ونه کوو خو اول درمو خیام مروت سره موږ ستړي بشي کوو. نو ایګه بعد بیګا په لګو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خیام مروت موږ د تا اجرې تراغلو د انجم پروډکشن چې چور ټیم د تا تراغی فرمان وزیر چې مشک مرمین دنن او ما سره شیر حسن صاحب خوځک ته د موږ مماده سعودیان راغلی عظیم پیله په خپل د تا ملګری هي موږ نه وړو کوي خو بهر حال په شعر او شاعري ته موږ نه مخ شوتل ته نن سمجھ چې موږ دا ټیم تا اجرې ترالو او د تا خړې پړې علاقې تراول ته سمجھ زه اول د انجم پروډکشن ټیم ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې دور لري نه موږ علاقې تراغلل ما تصور هم نه کوای چې د بدمره قرباني کوي چې موږ پسې به دا دغه جنه ال راځي دغه ته ډیره زیاته شکریا ادا کوو دوی ته د الله پاک دې بدلې ورکړي چې دا شاعرانو پسې شور او د شاعر आवाज عام ولس ته رسوي. خیام مروت دردناکې کیسو سره یو خبره کوم د دیوانه سوي او شعر د چې راشه ته هم لخپې پکې سړې کا زمانه خو د مروتو ګمبیله ده. نو خیام بھائی دا د موږ کوشش ته خاص کر د انجم پروډکشن دا تا پروګرام ټول دنیا ګوري یو دلته نه چې تا په کلی ټول دنیا ګوري ماشاءالله موږ سره د ټایم 50 لک خلک د ټایم دا پروګرام ګوري مورول او شعر او شاعران چې چور دي اکثر جن لاړ غریبان مورنا در صاحب لاړ مورول افغار صاحب لاړ مردراز مروت صاحب لاړ ابلور د مورا اسمت الله پر خیل صاحب لاړ او دا تب سوم صاحب بوډا دا دیوانه صاحب دا چې هغه هم حضور ده. نو ته ماشاءالله په خپل شعر و شاعري چې تا یو مقام د خلش کی ته دینی طرف ته راغلی شعر و شاعري نه دیس کی ځین واوښته چې چیرته مو شراب او تاسو مول بسره میندول سره نو د خپل شعر و شاعري په حواله سره بتا نه موږ پته کوو شاعرانو ته موږ دا وایو بلکې د موږ علاقې مشرانو ته دا وایو چې د شاعرانو خاص کار خیال ساتو دا داسې خلک دي چې د مروتو یو आवाज پورته کړی ده زنه پلچی او زنه پورته کې لکتا چې دا کتابونه لیکلي دا زنه خله تراله او خرین راله کتاب ته نو دا کتاب ټول عمرې او دا کتاب د تا په نام د خیام مروت د بچکن په نام باندې یادېږي دا نه چې تا صرف خیام کور په دې یادېږي نو تا کلیوال په دې فخر کوي موږ هم په تا فخر کوو. نو درمو د تا کتاب له طرفه د شعر او شاعري په حواله سره تا دوره عمر ده چې دا شعر او شاعري کوله ته څوره او عمر دې څوره شعر او شاعري خو ما اول باقاعده های سکول چې څنګه شروع کړم ما 9 کلاس مې پیله غزل لیکلې و ایغه نه بعد کامرس کالج چې کلاس نه ډیکم مې وک بیا بیکام چې مکمل شاعري مې کوله او بیکام مې چې کله پاس ک نو احمد جان باخیل خدای وبخشي ایغه ټورنه و ایغه ته ورنه ایغه سره مې تنقیدونه شستونه کول بیا ایغه نه بعد نادر خان علی صاحب د مروت مشهور شاعر دا هغه ته ورنه رڼا ادبي ټورنه ایغه چې متن کې دینه شستونه کول الته موږ ټول زده کړه الته سره ده په دې نشي سوچ ان یو قسم تا د مشرانو نه چې کوم زده کړه دا یو نه کړی دا د غزل چې کوم اصل وای چې بس غزل ولیکي نو غزل خپل یو طریقه کار ده ردیف او قافیه بربرول دا چې غب کی سند ده چې بس ځان سره شپیو کنجر چې ولیکي نو خیام باید تا کلیوال نه سیته هو دا چې دینی له طرفه دا کیسه کوي تا د شعر شعر چې نه خاصه ده څه وجه ودا سي ته غزل کیسه چې مشت شعر کې مشتره
وجه خو خامخا شاعري چې کومه ده علیل صاحب یو شعر ده وایي چې اوازونه شي وجل د دور بیا خو په کار دی چې شاعر شي سړی. صحیح. شاعري دغسې نه کېږي خامخا یو غم یو کیفیتي لا د قام غمي لا د دوران غمي لا د جانان غمي لا د دین غمي لا د امت غمي خامخا چې وجه یې پچې او وجه ته موږ سره شیر کوای نه سي چې دا نه چې دا ټول خلکو ته پته ولګي. اکثر د شاعرانو ته وایي دا یو الهام د الله پاک چې په چا باندې وکړي نو هر سړی شاعر نشي جوړی. په دا ګردي بچکن چې ماشاءالله یو تا نام ده چې ټولې دنیا ته پته ده خو چا لیدلی نه نو ماشاءالله ته نن ولیدې موږ انجم پروډکشن ټیم تاسو د خدمت چې راغلی یو او بغیر به مقصد راغلی چې موږ د مروتو شاعرانو دنیا ته وشو چې موږ مروتو شاعران او مروتو داسې ستوري دي چې هغه خړې پړې خاور چې پرته دي نام استا خو چا لیدلی کتلی نه دي. نو موږ مقصد دا ده چې تاسو خلکو ته وښکاره وکړو او چې کومه کیسه ماته وکړه چلو هغه مې پرېږدوله ځکه چې هغه نصیحت ښکاره کوئ خامخا. اوس خو ماشاءالله ته په سنتو برابرې دیني کتابونه وایي هغه هم تعلیم کوي. د شعر شاعري په حوالې سره حواله ول تا غزل لیکلی وه رباعي دې لیکلی وه څه شی دې لیکلي وه کیسه دې لیکلې وه ټپه دې لیکلې وه داسې چې تا اول سټارټ اخیسته وه ایږه نه ماته شي دوه درې ټکي وکړه چې دا کتونکي وویني. اول خو ما غزل لیکلی ډېرې زیاتې غزلې مې ولیکلې بیا هغې نه بعد نظم مزه راکړه نو نظم بیا داسې و چې پیله نظم مې لیکه نو ډېر زیات په خپله باندې موږ مروتو مشهور نظمګو شاعر انور بیګو خیال صاحب پېژنې چې بله موږ ملاقات اسمت الله صاحب په هغه چې اوس راوسه جنازې چې اوس اسپینې ژیرې وال هغه ډېر داد په راکړه نو نظم لکه ما بیا ملګرو ټولو ویله چې نظم تا ول صحیح نظم نو ما څو نظمونه ولیکل. کتاب چې مې سته دي او ویشتلې مرغې کتاب چې مې نظمونه موجود دي او ډېر ملګري لکه راته وایي چې تا نظمونه ډېر مزیدار دي اکثر د غم دوران په باره کې دي. د ویشتلې مرغې کتاب چې د کوم موږ شیر حسن صاحب خوځښت سره دا لږ ته د خیام په حوالې کا ګرانو کتونکو دا کتاب چې تاسو وینو د خیام صاحب په لاس چې دا داسې ویل چې ته په خپله باندې ویشتلې مرغۍ دا اول کتاب لیکلی دا نو اول د کلام په دغه چې راغلی دا نو موږ خیام ته دا وایو چې د ویشتلې مرغۍ نام تا څرنګې دا ورته خوښ کړه چې دا لقب دې ورکوو. دا خو موږ سلسله تصوف چې سلسله آل نقشبندیه چې کوم د دنیا په ساته نن سبا شیخ ته پیر صاحب دا حافظ الفقار احمد صاحب نقشبندي مجددي هغې بیان کوو نو ویله چې کوم د الله په مینه چې او د رسول په مینه چې سړی داسې سي لکه سړي چې زړه لکه مرغۍ چې لګېدلې زخمي مرغۍ داسې ټیم تېرې لکه مرغۍ چې زخمي مرغۍ نوره مرغۍ ورنه لاړې سي دا شاته په صفات سفر نسي ورسره کوی او دوغوندې خوراک نسي کوی نو هغه ټکي ما په زړه اثر وکړه او په دغه ټیم چې ما په کتاب کار لګیا نو ما خپل کتاب ته دا نام خوښ کړ چې ویشتلې مرغۍ. او د ویشتلې مرغۍ په باره کې چېرې تا څه لیکلي دي او په کتاب چې مې غزل هم موجود ده ویشتلې مرغۍ ردیف ته ردیف ته جي ته به کې د موږ کوم کتونکي چې کوم دي خامخا شعر شاعري به ته موږ سره شیر کوي او موږ ته به وایي ویشتلې مرغۍ پوره کتاب د موږ سره پروت ما سره خو د موږ انجم پروډکشن سره پروت نه ده یو به د تحفې په طور موږ خامخا کیمرامین صاحب ته موږ وایو فرمان صاحب ته چې دا کتاب به موږ ورو هلته به موږ مخ ته پردي دا غزل جي وایي د خیام خپل چې کوم ویشتلې مرغۍ باندې لیکلی ده مطلب دا شیر حسن صاحب ګرځم له نورو نه جدا لکه ویشتلې مرغۍ ګرځم له نورو نه جدا لکه ویشتلې مرغۍ سینه مې درد کوي بیا بیا لکه ویشتلې مرغۍ د وخت ماشومه که مې وژنې که ژوندی مې نیسې د وخت ماشومه که مې وژنې که ژوندی مې نیسې زه درنه تلی نه شم یو خوا لکه ویشتلې مرغۍ ما د خلوت واښو کې پرېږدی د سیلونو نه یم ما د خلوت واښو کې پرېږدی د سیلونو نه یم سیلونه پاتې دي له ما لکه ویشتلې مرغۍ. مننه جي د هجران بوټي کې یم ناست سینه مې سړیکې کوي د هجران بوټي کې یم ناست سینه مې سړیکې کوي الوتې نه شم په هوا لکه ویشتلې مرغۍ نه څوک حکیم نه څوک طبیب نه څوک جراح لرمه نه څوک حکیم نه څوک طبیب نه څوک جراح لرمه نه مې دارو شته نه دوا لکه ویشتلې مرغۍ. مننه د وخت ښکارینه ځان په پاڼو کې رنغاڼم زه د وخت ښکارینه ځان په پاڼو کې رنغاڼم زه نه کړم له ډار شور غوغا لکه ویشتلې مرغۍ. او مقتده خیام به وروسته بیا درځم تاسې ورځئ ملګرو خیام به وروسته بیا درځم تاسې ورځئ ملګرو که الله راکړله شفا لکه ویشتلې مرغۍ. یو تړی ورته د کلیوال د خیام صاحب د دغه ویشتلې مرغۍ کتاب او د غزل سره
موږ خیام صاحب په د شعر و شاعري په حوالې سره دا یو مروت راغی دی د موږ مروت په تازګیري باندې دا دي که نه چې په تازګیري باندې موږ مروت اکثر حج نه هم پاتے ہو خو خیر دا شکر دی چې موږ نسی پاتے. خیام صاحب کیسې به کوو د تا ویشتلې مرغۍ یو سوچ ماشاءالله یو نام د کتاب ته ورکړی ده داسې وړوکی غوندې روبایي چې موږ ته د پوره دنیا ته یو ځان سره شعر کې خاص کر د ویشتلې مرغۍ شي. روبایي خو چې کومه اوریجنل روبایي چې ده که نه موږ خلک لکه غزل د روبایي وایي دا روبایي ده روبایي دا نه روبایي اصل چې 10 بحرو باندې مشتمل ای 10 سیلابونه ای بحر چې کوم دا 10 چپې ورته وایي سیلاب ورته وایي هغه یې ډېره کمه لیکلی کېږي. ما خپله چې کومه شاعري کړې ده نظم مې لیکلی ده غزلې مې ډېرې لیکلي دي کیتې مې لیکلي دي هایکو مې لیکلي دي خو روبایي چې کومه اوریجنل روبایي ده کتابي روبایي ما کتاب چې نسته ده چې کوم په 10 چپو والا یي 10 سیلابه والا هم د غزلې خلک روبایي په شکل قدم سازي ویلي دي غزلې خلک روبایي ورته وایي غزل نه مخکې روبایي شکل چې وایي دا روبایي ده نه دا غزل ده روبایي 10 چپو والا ده ډېره کمو شاعران لیکي ما خپله نه ده لیکلی کتاب دغه چې کتاب سته چېرې کتاب به یې په انشاءالله لیکلي خو مې ډېرې دي یو کتاب چې بچ زه اوس مې دی که نه کتاب د خپل کتاب د تا ته به پته وي چې الله خو به بیا موږ وایي چې ته درواغ ورته وایې ځکه چې خپل د کتاب ده دا به خو کتاب خو ماشاءالله دغه کتاب دی په چې دا ورته په زړه سله چې صفیې چې بوسیر ته یي وایي منم چې ستا د کور بنګلې ډېرې حسینې دي خو تېر شه منم چې ستا د کور بنګلې ډېرې حسینې دي خو لږ یې کړه ټیټې چې غریب د کور پرده نه ښکاري. ډېر ښه ډېر ښه بل شعر کې تېر شو پولیس ته ډېر ټیم کېږي دغه پکې راغله مخته چې د خان زامن چې سکول کې پاس شي نو له خپلو پلارو د خان زامن چې سکول کې پاس شي نو له خپلو پلارو څوک کمپیوټر غواړي او څوک ترې موبایلونه غواړي د خوار بچې چې سکول کې پاس شي نو په سوال شروع شي کله له ما کله له تا نه کتابونه غواړي. ډېر ښه ډېر ښه زبردست خیام صاحب شعر و شاعري داسې یوه په چار ده چې زړه سره میلاو شي او درد پته ولګېږي. د یو بل کتاب تا په لاس چې و هغه چې زه وایم چې دغه موږ سره ته شعر کې نو بهترینه به یې یوه کتاب فرمایش دغه په زړه سره کتاب چې د سپیشل کیته ده دغه ویشتلې مرغۍ چې امیره داسې امیري دې راته نه ده پکار امیره داسې امیري دې راته نه ده پکار چې د غریب د خولې کیسه درته کیسه نه ښکاري منم د ستا د کور بنګلې ډېرې حسینې دي خو لږ یې کړه ښکته چې غریب د کور پرده نه ښکاري. پیلي استاد ما چې کله ډیکم نه بعد ایم ای کوله ایم ای په دوران چې مې دا کتاب چاپ کړ هغې نه بعد ایم ای اردو مې شروع کړله او ورسره موږ دوستاره د بیکروان ده له بایست خیل نه راواخله بایست خیل بیا وکلې منجي دي بیا داسې 10 چوکلې ادمزي دي بیا تاجوړي دي بیا فاربیټن دي د چې چوره شاعران دي دا ټول موږ یو ټولنه ده دوستار ادبي کاروان ته جوړي لکه مروت په دې چې شپږ باندې 100 شاعرانو په کتاب چې برخه اخیستې ده اوس نوره زیات څلی دي. د دې ټولنې مشر بیٹانای ده ګلرحمان مشکور صاحب صدر ده زه نایب صدر یم او اقبال صاغر صاحب مو سیکرټري ده. اقبال صاغر صاحب تصویر ما ته مخترع غي بالکل نو ملګرو ویله چې دا کتاب بشاب کومه کمپیوټر باندې خپل کمپوز خپل مې ولیکو د 26 شاعرانو درې غزلې دي چې ما خپل په دې چې نوې شاعري موجوده ده 3 غزلې په دې چې موجوده یو غزل به داسې مشتپ چې ارشاد کې ځکه چې خامخا راغلیو او دا ډېر زبردست کتاب ده د عمردراز صاحب د موږ مرحوم چې کوم ده هغه به د مروت ټولو شاعري په وجې کوله نو خیام باندې موږ فخر کوو چې دا د عمردراز صاحب غوندې یوه ټولنه جوړه کړې ده او یو ادبي شاعري چې چېرته نو په وجې کوي نو موږ دا لګیا ده د موږ یو مروت زړې زمانې چې مخکې چلم به وتله چوک چې به پروت و هغه لګیا ده هغې سره شخ ده دا تقریبا نن 1000 کاله مخکې ما کتله او نن مې بیا ولیده دغه دا پازل سړی وای او بهرحال ډېر کلکې وای تیلوړه به ونه غواړې دنه تیلوړه به نسته نو خیام بھائی تاسو په کلي چې دا د شعر و شاعري چې چېرې ورکړي دي یار دا خو عام کلي زندګي سره تړلي شیان دي. اچھا نو غزل ارشاد غزل په دې چې په مشاعرو چې مې ویلی ده خو تا دا فرمایش وکړو چې په دې کتاب چې ګلونه د دستار کتاب نه خپله شاعري پیش کړو نو پوهېږه چې ما دا غزلې موجودې دي. ردیف چې صنعت تجنیس ورته وایي چې 2 ټکي لیکل یو شی سي معنی یې بدله وي دې ته صنعت تجنیس په شاعري کې وایي. ځواني دې ضایع کېږي لکه واوره دا مې واوره ځواني دې
ضایع کېږي لکه واوره دا مې واوره کتره کتره بهیږي لکه واوره دا مې واوره اشنا د ستا جبین له د تشبیه ضرورت نشته اشنا د ستا جبین له د تشبیه ضرورت نشته بیخي داسې ځلیږي لکه واوره دا مې واوره د زړه په هندوکش کې مې د یادونو په سردی کې د زړه په هندوکش مې د یادونو په سردی کې ستا سترګې راورېږي لکه واوره دا مې واوره زما د خولې خبره وي همیش د کاڼي کرښه ځکه چې سعدالله د کلیوان زما د خولې خبره وي همیش د کاڼي کرښه دا نه چې اوبه کېږي لکه واوره دا مې واوره انسان دې لکه واوره د فایدې وخت یې چې تېر شي انسان دې لکه واوره د فایدې وخت یې چې تېر شي په نه قیمت خرڅېږي لکه واوره دا مې واوره او مقطع د خیامه چې حالات شي کله ګرم نو دا خلک خیامه چې حالات شي کله ګرم نو دا خلک نه وي او نه موندېږي لکه واوره دا مې واوره. ډېر ښه ډېر ښه ډېره مننه. واورې مثال یې داسې ورکړی چې که ګرمي پر راله ولیکېږي او دا جنه ورته یو ته واوره یو ورته چې وار وه موږ داسې مروت واله چې وار وه خو بهرحال دا د شعر و شاعري سره ردیفه قافیه به یې صحیح کوې هغه واوره دا وار وه نو دغسې جي موږ دی چې دا کیسه مې وار وه خو دلته خو داسې نسي لیکلی شاعري زه به ټکی واوره ده بلکل واوره شاعري چې به ټوله یوسفزۍ زه به استعماله دې ته موږ مجبوري ځکه یو چې ټول نصاب په یوسفزۍ زه پېژنه دا موږ ته خوند نه راکوي چې مروتواله زه به نه استعمالوو دې په حوالې سره مې ورته نه پته کوله چې دغه شعر و شاعري موږ په مروتواله چې ولې نسو لیکای ځکه نسو لیکای چې موږ نصاب چې کوم ده که نه موږ ټول نصاب یوسفزۍ ژبې چې ده پرایمري سکول کتابونه واخله بیا های سکول کتابونه پښتو وال بیا پښتو ایم اے پورې دا ټول نصاب په یوسفزۍ ژبې چې ده چې چوره د شاعري ګرامرو کتابونه دي په یوسفزۍ ژبې چې دي چې چوره شاعري کتابونه دي نو هغې له وجې نه موږ دې ته مجبور یو ځکه چې نن سبا د سوشل میډیا دور د موږ خپل پیجونه دي په لکاو په زراو خلک یې ګوري ویډیو نو چې ځکه مروتوال ټکی استعمال کوي مروت به په پوه سي بنوچا باندې په پیاږي وزیر باندې په پیاږي یوسفزي باندې په پیاږي پېښور چې مو ښه کلک ملګري دي شاعران دغه باندې په پیاږي نو دې له وجې نه موږ شاعري ټول په یوسفزۍ ژبې چې کوو. خیام بھائی د ټولنې په حوالې سره زه تاسو ته مبارکي درکوم بلکې دا د تاسو شعر و شاعرانو چې کوم دي هفتې نیمې چې میاشت چې سره وینو ګورو ما مخکې یو ریکویسټ کړی و د موږ علاقې ملکانو ته او چې کوم د موږ علاقې مشران دي یو ته مې دا ریکویسټ کړی و چې د موږ مروتو شاعرانو دپاره یو داسې حال جوړ کړو چې د دو کتابونه پکې پراته وي او داسې میاشت نیمې چې دو پې وجې کېږي چې د شعر و شاعري دو خپله سره شعر کوي هغې بعده چې دو زړونه سره ته صحیح نو دا کیسې خو تاسو شکر دی په کلي چې ټولنه جوړه کړه بلکې دا حکومت ته فشار وه چې په لکۍ چې وایي په نورنګ چې وایي چېرته بل داسې علاقې چې وایي تجوړي چې وایي چې یو شاعرانو دپاره سپیشل حال جوړوي یوه مفضیه ورکوه دا کتابونه چې لیکلي تا ته حکومت پیسې دا دي که دا د لجیه به لیکلي کتابونه خو موږ دا دوستاره د بیکروان ټولنه چې جوړه سوې ده پیله پیله کتاب ما پچې چاپ که خپله مې چاپ که شاعران ملګري چې کوم دي هغې خپل وس مطابق ما سره هیلپ وکړه دغسې نوره یار دوست و هغې ما سره امداد وکړو نور مې خپله خرچه پکړې ده هغې نه بعد دوم کتاب موږ ټولنې نه د موږ ټولنې جنرل سیکرټري اقبال صاغر صاحب چاپ څه انعام یې ده ته د هر چا انتخاب یې هغې نه بعد دا درېم موږ تذکره چاپ سله ګلونه د دستار او اوس څلورم کتاب اوس په نږدو چاپ څه نور اسلام صاحب کتاب د بلا دې واخلم دا څلور کتابونه موږ ټولنې نه چاپ سلي. ګرانو کتونکو دا کتاب چې تاسو وینو د دې چې د ټولو شاعرانو ټولنې وال چې کوم دي هغه دې چې موجود دي تقریبا خیام ګل څومره دي یاد کړل شپږ باندې شل شاعران دي د هر شاعر درې درې غزلې دي بالکل دا خو د پښتو چې ویله دا به د پېښور والا چې ویله دا خو څه انټرویو پښتو چې ده انټرویو چې موږ نو دا بس ګپ لګو خامخا شعر و شاعري سره نو موږ په دې باندې فخر کوو ته شعر و شاعري سره موږ ته به بهیږي بعده د تا چا خپل پسندیده که داستان دی که غزل دی که روبایي دی که کیته دی که نظم دی آب به موږ ته وایي خو ته د عوام ته پیغام ورکولو دپاره څه وایي چې ټول عوام ټولې دنیا دپاره څه وایي د شعر و شاعري په حوالې سره زه دا وایم چې لکه موږ مسلمانان یو هر سړی به مړېږي که بادشاه ده که غلام ده که غریب ده که امیر ده نو سړی د کوشش دا کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک ده مفهوم یې داسې ده چې ښه خبر چې کوم ده که نه که دغسې نثر چې وي ثواب ده او بده خبر که په نثر چې وي ګناه ده او دغسې ښه خبر چې په شاعري چې بیان سي نو دې شعر ثواب ده او چې بده خبر په چې بیان سي نو دې شعر ګناه ده یو ځای بل حدیث داسې مفهوم ده چې دې نه خو سړي نسته چې زار لاړ شي بدې شاعري چې وې شاعري چې ته چا پورې نخوال کړه چا پورې ټوکې کړه او څوک په کلي چې به ډنډوره کړه
نو دې وایي چې هغه دغه شدي چې نسته د زار لاړ شي دا مفهوم ده ادا نه دا ښه چې ته په شاعري په ذریعې سره څوک بې عزته کړې او چا هغه کړې. خیر آیو بل ځان ته کسب ده آیو ځان ته بل کسب ده د شعر و شاعري په حوالې سره مروت به دې موږ غږېږو د ته خو اوس شکر دی ماشاءالله علم کتابونه وه علم چې کومې درجې پورې تللی علم خو ماشاءالله ایم نه بعد مې شروع کړی او شپږ درجې مکملې کړې روان کال چې به کمه دوره وي او بل کال چې به انشاءالله که زندګي وه بس اخري ستره دوره یې علم کړی انشاءالله هغې ته به بیا رجوع او سپیشل به مو غواړم انشاءالله تا چې علم شروع کړی دی سره د تا په غزلو سر پرېوتی دا لالمانو ته ویلي چې غزل ملیکه نه استادان خو شکر دی موږ داسې استادان دي مولانا وحید الله توحیدي صاحب ما سره خپله کله کله غزل سره شیار کوو شاعر ده په خپله باندې دا چوره نطخوانان دي مزیدار کلامونه لیکي ټول شاعران دي خو دا وسلل چې مخکې ما ټول مکمل مزاحیه شاعري کوله سعدالله به دې ما پورې غپ لګاوه چې مخکې به پروګرامونه چې ما والا شاعري دوه لکه ویله یو شاعر یار وخت وایي چې سکې به نو مزاحیه شاعري او ما نه بالکل ویره ده ویله چې اوس ما چې تبلیغ چې ټیم ولګاوه علم مې شروع کړو شاعري مې سنجیده طرف ته راغله سنجیدګي پکې وسله نو داسې شیخ حسن صاحب خوځښت صاحب هغه تا نه څه ویل غواړي خو یې که نه مخکې د تا پسندیده که هغه غزلي که هغه دستاني که هغه روبهي تو ځکه چې روبهي خو ته وایې چې ما لیکلي دي چې یا ډېرې ګرانې دي څوک یې لیکای نه شي نو تا داسې پسندیده دغه کتاب چې کوم کلام ده چې ادي موږ ټول اورېدونکو سره شیر کړو موبایل څه بیا ها بالکل چې کوم شاعري خو نن سبا ماشاءالله ډېره سوق اصله موبایل نه دور راغی خو چې موبایل کوم خلک ګرانو کتونکو استعمالوي د کار دپاره بهترین شی ده او چې فضولي استعمالوي نو زه وایم چې دنیا چې برباد شی دا موبایل ده نو د موبایل سره خیام به مو یو کیسه راله زه د ګرانو کتونکو ته دا خواست کوم چې الوا ته د موبایل داسې نه ورکوي اکثر وړوکي بچي دو په د ټچ موبایل باندې لګیا نو د موبایل سره ډېره زیاته زمانه خراب اصله اکثر شاعرانو به په دغه چې ویلي تا به پکې ویلي دي د موبایل په حوالې سره نو ته د موبایل په حوالې سره چې ته خو یې ګرځوي چلو یو کار دپاره ګرځوي او چې د وړوکي نسل یې ګرځوي دغه دپاره ته څه داسې میسج کول غواړې یو خو موبایل نن سبا چې کوم دا فیسبوک ته پچې یوټیوب ته پچې وټساپ ته پچې ډېر کسان داسې وینه چې لا 9th امتحان پر رواني دا هر وخت په فیسبوک لګوي لا په یوټیوب لګوي نو داسې کس لپاره بالکل پکار نه ده پلار ته پکار دي ورور ته پکار دي چې دې سړي ته دې بچي ته ټچ موبایل بالکل ورکوي نه چې کله مکمل ستر سي تعلیم مکمل کړي هغې نه بیا د بلکې دا شیان دا شروع کړي او په کم عمر چې دا شیان ته دندې پکار ځکه چې تعلیمي سلسله جاري دا په تعلیمي سلسلې چې دا یو رکاوټ ده رونو کتونکو د خیام له خولې مې ځکه ته ویله چې دا یو شاعر ده ماشاءالله شپږ درجې سبق یې ویلی 2 کاله ورته پاتې دي انشاءالله الله پاک په علم کې پرونه د عالمانو پګړۍ وې زه خپله تلم اسلام وزیر بچای علم جوړ څه مفتي ضیاءالله صاحب د موږ غونډ ورغلي وو زه هلته ما خپله هم هار وار وړه نو هلته یې مړۍ کړې وه خیرات یې کړی نو انشاءالله که خیر زمدونو د تا خیرات صدقې ته به رځو تا پګړۍ چې به موږ هرونه ته رچوو چې کوم وس مو داسې نه چې ته بیا چې شلو لکه ول هار پر اچوي موږ چې کوم وس یا به تر اچوو خو بهرحال شعر و شاعري طرف ته رجو نو د تا شعر و شاعري چې کومه تا پسندیده هغه د موږ کتونکو ته شعر کو چې ټوله دنیا د تا دا پروګرام د انجم پروډکشن له طرفه ګوري غزل چې روماني شک هغه چې غالبي کا سنجیدګي یاره سنجیدګي لاشه ده حقیقي لاشه ده آت به وګوره اوس مزه خو ته غزل داسې ستا کنه چې رومانيات ته پچې بیا خلق دا نه اوس ګوره تاسو موږ باندې شعر و شاعري په حوالې سره بالکل غزل هغه چې په توره شپه خندا کوي رڼا کوي هغه چې په توره شپه خندا کوي رڼا کوي خولۍ د سپګمۍ په شان ځلا کوي رڼا کوي وسېځي پتنګ په ډیوې ځان د ډېره قهره نه وسېځي پتنګ په ډیوې ځان د ډېره قهره نه وایي دا زما د مرګ سودا کوي رڼا کوي دا زما نظر دی حقیقت به وي که نه به وي دا زما نظر دی حقیقت به وي که نه به وي هر څوک چې صفت د علما کوي رڼا کوي مننه جي دا زما نظر دی حقیقت به وي که نه به وي هر څوک چې صفت د علما کوي رڼا کوي اوښکې د سترګو په اسمان کې لکه ستوري وي اوښکې د سترګو په اسمان کې لکه ستوري وي یار چې د یار قبر ته ژړا کوي رڼا کوي شیخ چې راته ګوته د پرېښې له هغې ورځې دا تصوف والشعر ده شیخ چې راته ګوته د پرېښې له هغې ورځې زړه زما اکثر الله الله کوي رڼا کوي ستن یې چې د مخ رڼا ته وښکاري رڼا وکړي
ستنې چې د مخ رڼا ته وښکاري رڼا وکړي دا د خیام یار دی چې رڼا کوي رڼا کوي. ډېره مننه. ګرانو کتونکو زبردست د خیام مروت کلام چې یقینا په دې باندې شعر و شاعري باندې چې چا د شعر و شاعري سره تعلق او لا په پیړو هغو ته به پته لګېدلې. اوس موږ د انجم پروډکشن ټیم کوو چې موږ په پیړو اوس موږ په کاروبار دغه ده ځکه چې نستا مو د شعر و شاعرانو سره ده او اکثر د موږ مروتو شاعران راولو چې د انجم پروډکشن په شیشې باندې راشي. د موږ شاعر هم دا شیرسان صاحب خوځک د موږ انجم پروډکشن راپورټر ده اکثر موږ سره بار په سعودي چې دا یې راغلی ده. ما څوره خیال ده څه خواهش ته نوجوان چې خیام به 2 منټه به زه مکوره کړي چې دا یې تا نه څه ویل غواړي نو رجوع شیرسان صاحب ته ډېره مننه شکریه. خیام یوه ټپه ده وای جنانه زر وطن ته راشه تا کتاب پورې که نه وای جنانه زر وطن ته راشه لکه ویشتلې مرغۍ ګوشې ناسته یم. په دې کتاب چې تا کوم کتاب لیکلی ده په دې باندې زه ته ډېره شکریه ادا کوم ځکه چې دا د پښتنو یو ریکارډ پاتې سه. د کتاب بالکل ختمېده نه لري که ته لاړ سې دې دنیا نه سترګې پټې کړي لکه عصمت الله صاحب چې سترګې پټې کړې و د مروتو کوم شاعران چې دي نن سبا نسته دي اکثره ډېر کم شاعران پاتې دي و کا پاتې یا داسې پاتې دي چې خپله شاعري لکه څرنګه چې تا په دغه انجم پروډکشن ته ویله داسې د نسي ویلی ولې چې دو کمزوري دي غریبانان ډېر زیات کمزوري دي ډېر زیات طبیعت مې در باندې خوښ ده چې ته مې ولیدې دومره کم عمر نه چې ته د شاعري ته وتلی آیا وجه څه سوه چې ته داسې زر دې شاعري ته وتې؟ بس دا خو په دې باندې بیا موږ ملګري لکه علیل صاحب چې دا شعر کله وویله دې نه بیا ډېر زیاته بعضې ملګري چې شاعر پیدا کېږي څوک وایي چې نس شاعر جوړېږي نو په دې باندې موږ بیا ډېر زیات باز سره وکړو په میاشتو باز سلا و چا ورته ویله چې نه چې شاعر جوړېږي نو بیا د علیل صاحب چې شعر ده چې وزونه شي وجل دور بیا خو په کار ده چې شاعر شي سړی اته بیا چې نه شاعر مخکې نه پیدا کېږي. بیا یو بل خوشحال خان خټک صاحب بل شعر ده وایي ما خوشحال سره که کینې یو 100 کاله دا د غره خټک په واړه شاعران سي. بالکل دیوانه صاحب دغسې شعر ده چې که څوک فن د شاعرۍ زده کول غواړي دیوانه شمس زمان ته دې راځي. بالکل صحیح خبره ده. هغه بله یوه دا شاعري اکثره ډېر خلک د کوم شاعران چې دي چې وې کومې لفظې نه دی وځي شاعري ته که نه هغه شعر شاعري ده ته یاد دي بار که دی درومي په لارې باندې زه داسې تاسو په مخ چې خو داسې وړوکی شاعر یم ټپې شاعر یم که نه اکثره تا دغه شعر اوس په کومې لارې باندې چې روان چې کوم شعر نه ته دغجي ته وتلی تا ته یاد ده؟ اوس چې وتلې ما یې نیولی اطلاع نه سې نه خیر اکثره ګوره زه داسې وړوکی غوندې وایم ځکه هغه مځکه سودي چې اور په بلېږي که نه زه د ټپې شاعر یم خو ده ته به دا شعر بار محسوس کېږي دا شعر به بار تا ته یادېږي که نه کوم داسې شعر و پته ولګېږي ما ته به پته ولګېږي شاعري بالکل سکول شاعري مې کړې وه هغې نه بعد کالج چې مې شاعري کړې وه تر ډیکام چې بیکام فرسټ ایئر پورې لیکم ده که نه 3rd ایئر پورې دې چې ما ټوله مکمله مزایه شاعري کوله نو چې کله دا مدرسې ته راواړېدل نه لږ کې مو تنقیدونه شستونه اټینډ کړله نو شاعري مې دغه طرف ته راغله هغه شاعري چې باقاعده کاپۍ مې وسپېښله هغه کاپۍ ما سعدالله بدي ته ورکړه ده. سعدالله بدي به دا یې ملګری ده ډېرو پروګرامو چې ما شاعري به کوله هغه شاعري ما نه بالکل ورسلې ده کاپۍ د سره ده. اچھا ډېره مهرباني. وای د زړه حال به چاته نه وای رحمانه هغه یار به یار لري ته به رسوا کړي. شاعر بالکل حال نسی ویلی دا خبره ده بالکل اوکې خبره ده. شاعر چې څه تیروي په خپل زړه به یې تیروي که څرنګه بالکل بل دا ته موږه اجره ده اجره یې موږه ده ورونه مې ناستې دا ته زه کله تعلیم کوم امامت کوم بیا ده. اچھا اکثره که نه زه دا ټپې لیکم که نه اکثره شاعر دا وایي که نه وایي مرګیه زر کرا نور مې واخله په د نیمګړې دنیا ډېر وکړې دمه دا ټپه ده که نه موږ زه خپله وایي ټپه دې هر چا داسې ده که نه ټپه درځي خو زه بالکل زه داسې ټپې ځان سره لیکم دې ته په کوم نظر باندې د شاعران ګوري؟ ټپې خو ولسي ډېرې مزېداره ټپې لیکلې سي ځینې ټپې داسې دي چې بالکل په زړه باندې چوټ ولګوي لکه زه خپل چې اختر وي ور راځي نو دا ټپه چې چا وله به ولسي ټپه اکثر شاعري نه وي معلوم بس کله زنانه ولیکلي کله سړو لیکلي نو دا ټپه ما ته ډایرکټ په زړه سي وایي اختر ته ورونو خویندې بوتلې بې ورونو خویندې دیوالو ته ناستې دینه په دې ټپې چې داسې یو درد غوندې ده چې ویر وې نو سړي زړه داسې درد محسوس. بالکل بس ډېره مهرباني شکریه خیام بھائی چې موږ دلته تا ته راغلو او تا موږ ته دومره ټایم راکړه په اخر چې به پیلې که څه غوښتله تپوس به نه وکړي؟ نه زه خو داسې نه پرېږدم ځکه چې ما نه کشر ده بل ملګری مه ده موږ فخر پکوو د مروت یو شاعر ده او د هرې مشاعرې چې به دا موږ سره و په علم مندل شو ده ماشاءالله
اوس به هر عالمانو ډلې چې ته یې خو په مشرۍ چې به موږ سره خو زه چې کله کله د مشرۍ پرېږدم ما اټین کوی نو موږ په تا باندې فخر کوو د انجم پروډکشن ټیم د تا دپاره سپیشل راغلی یو بغیر به مقصد راغلی نو تا غوښتي نو تا کلیوال غوښتي موږ د مروت څوره شاعران دي په دې باندې فخر کوو ادا د راغلی تا دپاره موږ سره فرمان وزیر صاحب چې کوم دی موږ ملګری ده د ما اف ام ریډیو ملګری ده د انجم پروډکشن وزیر صاحب خبر په درسله ما ته ډېر ټیم کې رحمت الله صاحب پر لخي صاحب خدای وبخشي هغه موږ ګورګورې ته بوتلو مشاعرې ته ویله خیام صاحب موږ سره بجې شه هلته زه نه وایم شاعري ته وطن کال په کال ودته مې شاعري مزه ورکړې ویله خیام صاحب جوبه نو هلته دا ما پسې کتل او هغه راسې زه پېژندم نور بس دغه چې دا مین خپلو چې سره پېژني خو بس اوس خو تاسو علیمان سره پېژنو که نه خو بهرحال کلیوال د ماشاءالله ناست دي چېرې کلي چې د چا سره داسې زړه بدي راغلی ده ته خو لنجې نه کوي اوس خو ماشاءالله ملاسلې شاعران خاص هم داسې چې خاموش ټیپ سره او عاجزانه ټیپ سره ما یونه پته کوله ویله شاعران په مثل د ملنګان دي نو اج چیرته ودرېږي نو دا سوچ نه چې زه پیسې وګټئ خپل یو سوچ چې زه څه ځای ولیکله څه فایده کوم دې پر ورکړه نو تا چېرې کلیوالو سره داسې زړه بدګۍ راغلی ده هغې پرون بیا چې زه تلم جامع حلیمیه ته چې 300 کسان علیمان سره پګړۍ ووالې نو هلته شیخ ادریس صاحب بیان چې کاوه چې ورته چې دغه کلي چې علیمان دي وایي اتفاق د سره که چېرې اختلاف شته په چې درې چې ښه اتفاق د سره یو نسته چې مخالف وي خلکو ټولو ورسره لګي که چېرې چا زر بدګي شته ورسره وتره چې ټولو خلکو دومره ښه پوښني نو درسې دا علیمان نه دي دا شیان دي دا حق نه بیانوي نو موږ خامخا دوره خامخا چېرته وي نوره چې کوم ما د انسان قدر ده زه لکه دا پیغمبر اسلام حدیث ته المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده وایي مسلمان هغه ده چې د ده لاس او د ده له ژبې نه له شر نه بل مسلمان بچي او المسلم اخو المسلم مسلمان د مسلمان ورور ده قرآن مجید چې الله پاک فرمایي انما المؤمنون اخوة مسلمانان خپله منچې ورونه دي او بل حدیث ته وربیه نه وایم اوږدېږي خالي مفهوم بیانوم چې پربي خدای پیژني موږ په پرسي پیژنو چې د انسان وجود مؤمن سړي وجود چې دا مؤمن دا داسې یو وجود غوندې مثال لري چې کله په سترګې باندې درد دي ټول وجود بېقراري کله په سر باندې درد دي ټول وجود بېقراري نو بل مسلمان په غم باندې موږ غمجنېږو په خوښي خوشحالېږو شکر دی چاته مو ضرر نه ورسوو نه مو دا خوښوو موږ دا خبره ګرانو کتونکو د یو ور بیا د انجم پروډکشن له طرفه راپورټر عظیم پیر کیمرمین فرمان وزیر د موږ نن چې کوم اجرې ته راغلي د خیام بچکنوال اجرې ته راغلي چې شعر و شاعري سره د دوه ویشتلې مرګ کتاب ما سره پروت خو د ټولنې کتاب یې ما سره نه و ماشاءالله دا علم چې اضافه وسوه د موږ ټول عوام ته دا میسج ده بلکې چې څو د انجم پروډکشن ګوري پلاکاو کړاو خلک ګوري ټوله دنیا ګوري چې چېرته هم داسې شاعران کېدای چې موږ نه پاتې له موږ نه لیدلي نو چې موږ په سکرین باندې کوم نمبر را درومي نو دا باندې د موږ ته کال کوای شي موږ به ورې کلي ته ورځو بغیر بې مطلب الله داسې چاته څه تکلیف وي لکه په یو روډ باندې ما کړه نن د تاسو روډ باندې رالو ماشاءالله زما چې آینه په جوبه به موټر ویلان ورو اذان به ایکسرې کوو او خو بهرحال دا د قوم چارې مشران کله دغسې کوي خو چې څرنګه تا جوړو شاعر مشهور ده دیوانه صاحب دغسې تا جوړو روډ مشهور ده نه بالکل الله پاک دې د روډ ته جوړ کړي خو داسې ته جوړ کړي چې شیشه دې ته جوړه کړي خو دا روډ چې جوړېږي تاسو به انشاءالله داسې یو که نه چې بې وخته هم به سرونه سپین وي ما داسې رنګ یې په چې وکتلې ماشاءالله خدای دې لري او دا سړی چې چلم چې کوي دا له خوښي نه چې کوي دا د روډ غم نه څه کوي ښه اپه دا بلې و څه کوو نو د واده که به ګپ خامخا پکې ولګو نو د خیام بھائی د موږ د تا ډېر شکر ګزار یو د انجم پروډکشن له طرفه چې موږ ته د ټیم راکړه او شیر حسن صاحب خوځک چې موږ شاعر ده او په اخر چې ته د خلکو پر یو پیغام ورکولو که چې د ټول عوام د پر یو د ځان له طرفه پیغام وي او د نوي نسل د پر یو پیغام ورکړي یو خو اول نیم منټ چې پیغام تاسو ته درکوم چې موږ د ستاره د بیکروان چې کوم ټولنه ده هغه د هرې میاشتې په 2 اتوار باندې موږ تنقیدي نشست دي په دې چې دا 30 25 20 دا شاعران په دې چې موجود دي تنقیدي اول غزل باندې تنقید وسي بیا هغې نه بعد شاعران غزل وایي نو که تاسو سره داسې ټیم وکړو تاسو بیا دې ته وغواړو ټول ملګرو سره به ملاقات وکړو هرې میاشتې 2 اتوار ته موږ نشست دي باقاعده نوي شاعران میدان ته به چې روزي بس خو خلکو ته دا هغه ده چې یو خو شاعري سره د مینه لري چې کوم شاعري کتابونه دي مطالعه داسې شعر په چې راسي سړي ته مخ ته چې مایلس چېرته کوي هلته په کار ورځي چا سره داسې په معاملې چې واوړي داسې چې خبرې نو هلته په کار باندې ورسي هغه شعر دومره قیمتي چې هغه ته ډېر په کار باندې ورسي او ډېر سبق اموس خبرې پکې موجودې شاعر چې لیکلي ډېر تجرباتو نه مشاهداتو نه بعد یې لیکل کړي ډېر سبق پکې پروت دي نور انسان چې کوم ده افغاني ده کوم هر ځان دپاره به کاروبار به کوي نوکري به کوي خو خبر تتلل دي او مرګ روان ده اخرت ته الله پاک په دې زندګي پوښتنه کوي نو کم از کم چې دوره وي
چې الله پاک موږ بیا ناراضه نه او اوږدې زندګي چې موږ بیا په عذاب نه دا مختصره زندګي ده. د خیام مروت د علم په حوالې سره د انسانیت په حوالې سره او د ټول قوم په حوالې سره بلکې ټول دنیا ته یو میسج ورکړ د په خپلو خبرو چې په خپل شعر و شاعري په شکل چې نو خیام صاحب موږ د تا شکریا ادا کوو کیمر مې فرمان وزیر و سره رپورټر عظیم پیله مشترک شهسان خوځک صاحب چې هغه شاعر ده. نو دې سره اجازه وړو خو دې نه مخکې خیام بھائی چې ته د کوم کتاب دا چې د موږ خوځک صاحب ته ډالۍ کوي نو زه وایم چې دا د ټول کتونو کې وګوري سپیشل. نو فرمان وزیر صاحب دا کتابونه به سرجي تاخله او کیمرا به پیله خان سنباله کی ځکه چې خامخا ته دې موږ مشر شعر شاعري چې پاتې نو موږ په ګرانو کتونکو په اخر چې اجازه غواړو د خدای په امان په مخه موشه او ګلون چې مشپا.